هغه څه شراب وي چې انسان د حده وباسي، ځان د حده وباسي، جانان د حده وباسي. موږ بې علمه خلک څنګه ځان ټینګ کړو؟ ټنګ چې د رباب شي نو مولیان د حده وباسي. او ټنګ د رباب، کلنګ د پیالو او د یارانو محفل، نن به موسم لیونی کیږي او وریږي باران. السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو، د آواز دی د ریډیو پاکستان د خارجه او چارو څانګو سلسله ده ځلان د ستوري. زه یم ستاسو کوربه شیراز احمد شیرازي، د پروګرام پروډیوسر دی محمد امین بنګش. قدرمندو خوږو اوریدونکو، په دې سلسله کې موږ ستاسو په وړاندې هغه ستوري راوړو کوم چې په خپل فیلډ کې د پښتو خدمت کوي، د پښتنو خدمت کوي. دغه شانې بیا چې کوم د پښتنو کلتور دی هغه هغوی ژوندی ساتلی وي، هغه هغوی رابرسېره کوي، که هغه سنګران دي، که هغه لوبغاړي دي، که هغه فنکاران دي، که هغه صحافیان دي، که هغه اینکران دي، که هغه ربابیست دي، که هغه طبله غږونکي دي. هغوی موږ ستاسو په وړاندې راولو، هغوی سره موږ د هغوی ژوند، د هغوی د هغوی شخصیت په اړه خبرې اترې کوو، هغوی موږ ستاسو په وړاندې معرفي کوو. هم په دغه سلسله کې راسره نن هم داسې یو ځوان موجود دی چې هغه تعلیمي سفر سره رباب غږوي، رباب سره د جنون تر حده مینه لري. هم دغه شان هغوی ډېر ایوارډونه هم خپل نوم کړي دي. هغوی سره به په دغه پروګرام کې د هغوی دغه سفر په حوالې سره، د رباب دغه زده کړې په حوالې سره، د رباب دغه چې کوم فن دی هغه هغوی څنګه زده کړه، څنګه هغوی د شعبې ته راغلل، څنګه هغوی د رباب چې کوم دی غږوي، چا نه هغوی زده کړه کړې ده. هغوی سره پروګرام کې خبرې لري کوو. ما سره موجود دي پروګرام کې نن زما ډېر خوږ ملګری، او چې چېرته هم موږ چونکې یو ځای موږ سټډي هم کړې ده، یو ځای موږ سبق هم ویلی دی په هزاره یونیورسټي مانسیرا کې، او هلته کې هم هغوی سره موږ ډېر ښه داسې قسم اکټیویټیز دو چې کوم کې موږ یو ځای پارټیسپیشن کړی دی، یو ځای موږ هلې ځلې کړی دي. عباس علي ما سره پروګرام کې موجود دی، هغوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیرازي صاحب. رومبه خو ډیره مننه چې تاسو موږ ته انوایټ کو، ټایم ورکو خپل. تاسو ډیره مننه، تاسو یو جهان مننه چې موږ له خپل د مصروفیاتو نه وخت راوویستو، چې تاسو ایگزامز هم روان دي. هغې نه باوجود تاسو زموږ په وینا باندې کې دلته راغلی. ټول نه اول تاسو نه پوښتنه کوم چې ستاسو تعلق چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره دی، کومې علاقې سره دی، او ستاسو چې کوم تعلیمي بیک ګراوند دی، تاسو بنیادي تعلیم چېرته نه حاصل کوو، میټرک چېرته نه وکړو، اف پي سي مو چېرته نه وکړه، بیا بي ایس چېرته نه وکړو، او اوس په ژوند کې څه روان دي؟ رومبه خو زما تعلق کوم خبره ده، تعلق زما خیبر پښتونخوا مانسره ډسټرک نه دی، ډوډیال زموږ جو ښار دی، هزاره یونیورسټۍ هم هلته 1 کیلومیټر فاصلې باندې ده زموږ کور خوا کې. او بیسکس کوم تعلیم وغیرہ د ایجوکیشن میټرک وغیرہ هم هلته ډوډیالو نه کړې ده، اسلامیه پبلک جو سکول و هلته کړې ده میټرک. بیا هغې نه پس د اف ایس سی تعمیر ملت جو شنکیاری کې کالج دی زموږ هلته نه، او بیا هزاره یونیورسټۍ کې تاسو سره بي ایس کې و، اوس قائد اعظم نه ایم فل کوم آرکیالوجي کې. نو دغه سټډي لایف سره چونکې ظاهره خبره ده، بي ایس کول، بیا هغې نه بعد ایم ایس کول، بیا د قائد اعظم یونیورسټۍ نه ایم فل کول ډېر ګران کار دی. نو دغه زده کړې کولو سره سبق ویلو سره رباب چونکې هم ډېر ګران کار دی. دې طرف څنګه راغلی؟ شوق مو څنګه پیدا شو؟ میوزک سره خو ورکاوټ نه داسې او شوق و چې سنګینګ وغیرہ هم کو اسکول ټایم کې، بزمیت وغیرہ کې داسې چېرته نعت وغیرہ غزل وغیرہ دا شی وکړو. خو چې اف ایس سی نه پس ته چې داسې و یو ملګری سره لاړم، زما کوم اوس ټیچر و عطا بی نوم دی، مردان سره تعلق لري هغو. نو جو ملګری سره هغو خوا ته لاړم، هغو رباب پلی کوي، نو هغو خوا کې رباب اورېدو، نو هغو نه ډېر انسپایر شوم. نو هغو ته بیا ما وویل چې ماله یو رباب داسې راوړې راکړې او تاسو نه زده کول غواړم. هغو نه د رباب شروع کو، سټارټ کو. اوس هم هغو نه ټپس وغیرہ چې کوم دي اخلم. او یو بل زما ټیچر ته ګلفام علي خان نوم دی، مانسنې سره تعلق لري هغو نه د کلاسیکل موسیقي هم ډېر زده کوم. د رباب زده کولو لپاره ټول چې کوم بنیادي چیز دی هغه څه ګڼې تاسو څه دي؟ رباب زده کولو لپاره ټولو نه بنیادي شی چې کوم دا، نو یو خو ستاسو شوق دی، بل تاسو سره ټایم وي، او یو صحیح ټیچر وي، صحیح استاد تاسو له ملاو شي.
بس دا نو اتا به تاسو خبرو وکړه چې اتا به تاسو هغه زده کړه کوي بالکل جی هغوی هم ګرانو خوږو اورېدونکو زمونږ یو ډېر ښه ربابیست دی اتا به سره هم ډېر ښه ګپ شپ دي او په هزار یونیورسټۍ کې هم ډېر ایونټس کې هغوی سره بالکل ملاقاتونه هم شوي دي آی تھنک چې دا مهال هغوی د ملک نه بهر دي چونکې سټډي لپاره تللي دي نو هغوی سره هم ښه انټریکشن دی او ډېر ښه رباب غږوي ښه دا ته ووایي چې اوسه پورې تاسو په کومو مقابلو کې حصه اخیستې ده کومو پروګرامونو ته تللي یې هلته کې کوم ایوارډونه چې کوم دی هغه خپل په نوم کړي دي پروګرامونه خو داسې نیشنل لیول باندې هم شوي دي چې ان وای سی او پېښور کې شوي وو دې کې مونږه پارټیسپیشن کړی وو دې کې رنر اپ وو مونږه پروویژنل راوند کې مونږه وینر وو کوم چې د نیشنل راوند کې رنر اپ وو هغې نه بغیر انټرنیشنل کانفرنس وو دلته اسلام آباد کې شوی وو اپارا کې هغې کې مونږه پارټیسپیشن وغیره کړې ده داسې نور ډېر ایونټس دي چې کوم کې یونیورسټۍ کې ډېر ایونټس کې پارټیسپیټ وغیره کړی دی هلته هزاره یونیورسټۍ کې زه هم په خپل آرټ سوسایټي پریزیډنټ پاتې شوی یم نو دو خبرو کې بس لکه تاسو څنګه په خپلو خبرو کې ووایي چې نیشنل یوث کارنیول کوم چې د کے پی ګورنمنټ انیشیټیو په 2017 کې تاسو هلته کې نیشنل لیول باندې هم کمپټیشن کړی دی تاسو پروینشل لیول کې چې کوم دی وینر پاتې شوي یې دا ته ووایي چې دغه مو څنګه ایکسپیرینس و دغه هلته کې چونکې پښتانه چې کوم دی هغه میوزیک لورز دي او په هغه مقابله کې چونکې د صوبې بر نه ربابیست راغلي وو هغوی پکې پارټیسپیشن کړی تاسو په هغې کې وینر چې کوم دی هغه ټاکلی شوی وی نو دغه ایکسپیرینس مو څنګه او سم هلته کې وکتل څومره خلکو سره هلته کې انټریکشن وشو ایکسپیرینس خو هلته نه زموږ سفر جو حساب سره سٹارټ شوی دی دنه مخکې مونږ چېرته داسې کمپټیشن وغیره کې پارټیسپیټ نه و کړی زمونږ یو بینډ و سور د بینډ نوم باندې هزاره یونیورسټۍ بینډ و هغې کې سنګر و مونږ سره عبدالمحید هاشمي تاسو هم پېژنئ عطا بهی وی عرفان فارس و جلیس نوم و ملګری دی سینیر دی دا ټول نو دو سره مونږه پارټیسپیټ کړی دی خلکو هم ډېر مینه ورکو هلته وګټو نو ډېر کانفیډنټ شو هغې نه پس ته نیشنل راوند لپاره لاړو نو بس دا سفر دی اوس هم جاري دی او لګیا به وي انشاءالله بالکل پروګرام کې خو به خبرې تېرې کوو خو زموږ چې کوم اورېدونکي دي هغوی په تمه وي ستاسو د رباب چونکې ډېر خندا سره تاسو چې کوم دی رباب پلی کوئ نو که یو میوزیکل یا یو سندره یا زموږ ته یو دون چې کوم دی هغه رباب کې پلی کوي زموږ اورېدونکو ته ډېر خوند به وکړي ولې نه ضرور قربان اجازه ته ستاسو جناب دا یو نغمه ده د سپین سپوږمۍ وایي اشنا به چېرته ځي وینه نو دا تاسو ته اورېدونکو ته ټولو ته ډالۍ کوم ډېره مهرباني تhank you
ډېر ښه ډېر زبردست تشکر سپینې ډېر سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګی شوې ولې نه وایې هړونه ډېر زیات خوند یې وکړ ډېر زیاته مزه یې وکړه یقیني خبر ده چې ډېر ښایسته انداز کې تاسو دغه سندره چې کوم دا په رباب کې پلی کړه او امید دی زموږ اورېدونکو به تر نوم ډېر خوندونه اخیستي وي ډېر زیات چې کوم دی نو ښه انداز و ښایسته انداز و او تشکر ډېره مننه یقیني خبره ده چې داسې استادان چې کوم دي هغوی هم دومره ښایسته انداز سره رباب نه پلی کوي کوم انداز نه سره نه چې نه تاسو دا پلی کړ ډېره مزه یې ستاسو وکړه مینه یقیني ده خبره ده چې ډېر خوند یې ماته راکړو ښه دا ته ووایي چې د ان وای سي نه پس چې کوم دی تاسو بیا چونکې انټرنیشنل ایکسپو ته راغلی اسلام آباد ته په هغې کې هم تاسو پارټیسپیشن وکړو تاسو په هغې کې هم حصه واخیسته او تاسو پوره بینډ چې کوم دی هغې دلته هلته کې راغلی و نو هغه مو څنګه ایکسپیرینس و په هغوی کې مې څنګه څومره پوزیشن چې کوم دی هغه ترلاسه کړو او هلته کې چې کوم آډینس و یا چې کوم حاضرین و هغوی څومره دا تاسو ته درکړو هلته خو دا انټرنیشنل یو کانفرنس نو دې کې داسې و چې کمپټیشن وغیره نه و یو پارټیسپیشن و او دې کې هم موږ له سرټیفیکیټس وغیره ملاو شوي دي آډینس چې کوم وی نو دا انټرنیشنل مینس چې نور کنټریز نه هم راغلی وی د کانفرنس لپاره نو ټولو ډېر انجوای وکړو مونږ جو هلته کوالي وغیره پلی کړې وه سینګر و هغې کوالي وویل تاسو هم مې بي چې وی هلته بالکل جی هغې کې زه هم او ستاسو اطلاع لپاره عرض ده چې هغې کې ما د بیسټ رپورټر اعزاز چې کوم دی هغه هم اخیستی و او ډېر ښه ایونټ و خو چېرته چې هم د هزار یونیورسټۍ سټوډنټ پرې قدرمندو خوږو اورېدونکو زما چې کوم دا صحافتي دغه سفر دی د هغې آغاز هم د هزاره یونیورسټۍ مانسۍ نه شوی دی او ډېر زیات یادونه میمریز چې کوم دي هغه هزاره یونیورسټۍ سره تاسو څنګه چې د ان وای سي خبره وکړه په هغې کې هم تاسو سره زه موجود وم او ډېر ښایسته سفر و زموږ ډېر ښکلی شان ایونټس و په پېښور کې 3 ورځې ایتن چې موږ پېښور کې وو ډېر ښایسته ایونټ و ښه دا راته ووایئ چې څنګه دا مینج کوئ خپل سټډي لایف سره او سټډي لایف چې کوم دی هغه مو څنګه روان دی سټډي لایف هم ډېر ښه روان دی زموږ اوس فاینل روان دی او دې نه پس ته ریسرچ وغیره به سټارټ شي خو یو فنکار لپاره بیا ټایم مینج کول دا هم فن دی نو بس څه نه څه بانه مانته مینج کړو خیر داسې ریاض خو نه کوو چې څنګه دا ضروري ده ریکومنډډ ده د لپاره انسټرومنټس لپاره خو بیا هم چې څومره موږ ټایم خپل طرف نه ورکولی شو نو ورکوو دا ستاسو ټولو مینه ده چې خوښوئ نو بس اصل کې که موږ وګورو زموږ چونکې ستاسو تعلق هم د پښتني سوسایټۍ سره دی پښتو سوسایټۍ کې دا خبره ډېره عام ده چې هغوی فن سره مینه کوي هغوی سنګینګ سره مینه کوي میوزیک سره مینه کوي خو فنکار سره هغوی مینه نه کوي او کوم چې هم فنکار دی هغه ته زیاتره چې کوم پرابلمز وي مسایل وي هغه ټول نه اول د هغه کور طرف نه وي چونکې تاسو هم رباب غږوئ تاسو سره کور طرف نه داسې مسله خو نشته کور طرف نه خو شروع کې هی هر چاله مسله وي کور والا هم وایي چې بھائی دا نور هم ډېر فیلډز دي د نه علاوه ډاکټر دی نور خلک دي نو یا نور څه داسې فیلډ دی آرټ وغیره دا پینټینګ وغیره دا کارونه دي میوزیک دا ولې سلیکټ کو نو ما لپاره وی شروع نه مستې وی لیک ډېر کور نه خو اوس داسې څه مسله نشته کور والا هم اپریشیټ کوي چې بس صحیح ده لکه تا خپل کور چې کوم دی هغه څنګه چې کوم دی هغه ځان نه مطمئن کړه چې نه دا هم یو فن دی دا هم مطلب ما کې دننه یو فنکار موجود دی چې زه رباب غږوم نو خپل کور والا ته څنګه مطمئن کړه څنګه دې راضي کړه کور والا خو هم چې دا مونږ د کمپټیشن چې کله وکټو نو کور کې هم کال وکړو چې داسې مونږ د دې کې کمپټیشن کې فرست پوزیشن راغلی دا نو د هغې نه مخکې پورې د کور نه اجازت هم نه و اخیستی چې مونږ داسې کمپټیشن ته روان وو بس پټه باندې لاړو هریپور کې کله چې وو فرست راوند او یو ورځې پروګرام و نو هغې کې تلل وی او راتلل وی هغه کور کې نه و ویلې نو داسې لاړو هلته پرفارمنس وکړو واپس راغلو یو 2 ورځو پس ته رزلټ راغی نو کور والو سره خبره وکړو چې هلته مونږ تللي یو پرفارم کړی نو کور والو هم اپریشیټ کړو نو هغوی څه ریاکشن و چې تا ورته ووایي چې مطلب ما زه تللی وم داسې ایونټ ته هلته کې ما پوزیشن و هغه زما نوم راغی زما سلیکشن وشو پروینشنل راونډ ته نو د هغوی څه تاثرات و هغه وخت کې تاثرات خو داسې وی چې بھائی یو سرپرایز غونته وی چې ته دومره تکړه هم کله شوی چې لاړې هم پروویژنل راونډ کې هم هغه وکړو نو داسې ورته ما وویل چې نور هم کسان دي بینډ کې کسان دي نو هغو سره و پریکټس وغیره کوو نو دې نه مخکې ځو به نیشنل لپاره نو کور والا وویل صحیح دی چې ته دې کې لګیا یې نو ورسره خپل نور دا سټډیز وغیره د سیزونو له ټایم ورکوه نو دې کې څه مسله نشته
نو بس هغه وخت نه کور والا سپورټ کوي او اوس هم سپورټ کوي زما والده ډېر سپورټ کوي مالا د کې خوښوي میوزیک هغوی ستاسو او دغه جی کار. ښه پروګرام کې خو نورې تاسو سره خبرې کوو، په لاسټ ټایم موږ سره دی تاسو نه به نور چې کوم ستاسو د ژوند حوالې سره تړلې خبرې دي هغه به هم د اورېدونکو مخې ته راوړو، هغه به هم تاسو نه چې کوم دی پوښتو. خو که اوس یو بل یو دون چې کوم دی هغه مونږ ته رباب کې پېښ ځکه چې زه خپله رباب لور یم، زما خپله رباب سره ډېرې مینه ده او چېرته چې چېرته ساز نه وي، سندره نه وي، هلته کې هېڅ د ژوند خبره نه وي. بالکل نو ټول پښتانه چې کوم دي که هغه د لر دي، که هغه د بر دي، که هغه په افغانستان کې دي، که هغه په کویټه کې دي، که هغه په پېښور کې دي، هغوی رباب سره مینه کوي، هغوی سنګینګ سره مینه کوي، هغوی میوزیک لورز دي. نو که یو بل زمونږ د اورېدونکو ته د ریډیو پاکستان د خارجو چارو څانګو اورېدونکو ته که یو بل دن پېښ کړي ډېر خوند به وکړي. بالکل ضرور جی دا هم یو انسټرومنټل غونته د همجون صحیح استاد دی هغه جو غولې د نغمه جناب نو دا تاسو ټولو ته پیش کوم ډالې ډېره کوم مهرباني، ډېره مهرباني. ډېر زبردست، ډېر زبردست، ډېر زبردست، ډېر خوند ډېره وکړ. مننه ډېره مننه دا ته و چې تاسو په دغه رباب چې کوم دا تاسو غږول ستاسو استاد څنګه تاسو وویل چې عطا دی یا بل چې کوم ګلفام صاحب دی هغه نه تاسو زده کړه کړې ده، خو ستاسو چې کوم آیډیل دی په دغه فیلډ کې په دغه فن کې هغه څوک دی چا نه مو متاثر یې په دغه رباب چې کوم غږوي هغوی نه هغوی کې او غواړئ چې څه د چا په شان چې کوم تاسو جوړ شئ؟ جوړېدل خو چا په شان نه کېږي جوړېدل خو ځان پورې ده چې څنګه به زه پریکټس به کوم نو څنګه به ما نه به څنګه کس به وځي نو خو هسې چې انسپایر چې یم دا رومبلی چې ټولو نه مخکې عطا بی دی چې چا نه انسپایر شوی یم اوس هم هغونه انسپایر یم او ډېر موټیویټډ هم زما ارګرد دي دلته یونیورسټۍ کې هم میوزیشنز وغیره دي رباب پلیر دي ډېر ښه ملګری دی شاه سوار بی ده
هغونه ډېر موټیویټ کېږم ډېر هغه موسیقي باندې کمانډ لري او چې داسې وګورې غټ شخصیتانو کې نو ماسټر اسخار دی پاکستان کې ډېر ښه رباب استاد دی هغونه انسپایر یم هغو رباب ډېر اورم همایون صحیح دی افغانستان استاد بس داسې دا کسان دي امجد ملنګ استاد دی ها رباب څه دی مړ ګډوره او د توت اوچته نه ده خو چې سوز د ادم راشي الهنګ وکړي رباب دا ته وایي د تارونه چې کوم دي د تارونه نومونه دي تاسو د خپل په زبان کې څه وایي او د څنګه دا مطلب تارونه په لیبل کوي دومره ښایسته میوزیک ته نه راوځي دا تارونه ته خو اوس د دې د کوم د سټیل تارونه یې د بره دوی د مونږه بچي وو او دا د دې بل داسې سټیل تارونه یې دلته 2 یا 3 تارونه یې میکسیمم دوی ته شاتار وو د دې دا کوم چې پرنې تار یې دته مونږ کټاوو او منځنۍ تار ته بم وغیرہ وي او د لاندنۍ تار ته زیر وي او بس دا چې کوم دی نو پیکو شیپ کې جوړ شوی دا مور پشان جوړ شوی دا بالکل چې پس کله ټوینی نو بیا आवाज هم هغه پشان کوي اثر هغه ښکاری چې پیکاک دا مطلب تاسو چې کوم دی هر غانا چې کوم دا هر دھن چې کوم دی هغه یو بل نه الګ دی دا تاسو څنګه تاسو په څنګه لګی چې دا بدل دا تر وخت کو دا ورکو د نه داسې आवाज راوځي دا بس هر غانې لپاره الګ الګ سکیل جی نو هغه لپاره تاسو چې رومبه خدا دی چې غانا هم تاسو راتل پکار دی چې تاسو غانا وردلی هغه مانته ریلسر وغیرہ هم غړي او اسکیل جی الگ الگ اسکیل جی جو गाना जो स्केल ना गगेगी जो स्केल के हम ढेर गाने गगेगी बिल्कुल خو الگ الگ اسکیل جی هم غانو اکثر لاړ شپې خبر ته کوم ستور مال راوړل دا غانا چې کوم دی زیاتره رباب بیس چې کوم دی پلی کوي تاسو دا پلی کړی دا او اکثر د خلک او وی ملګری وغیرہ وی خو دا ورو نو که زمونږ ودونکو ته دغه واور ونه ډیر خوند کی کستری شي ونی ضرور کستری شي ونی ځکه چې ظاهر خبر د ګران کار هم دی کنه او انرژي غواړي بالکل جی
ډیر زبردست ډیر خوند یې وکړ ډیره مزه یې وکړه. بس دا ته ووایي چې تاسو څنګه ووایي چې قاعدة یونیورسټۍ نه تاسو ایم فل روان دی او اکثر موږ ګورو چې په یونیورسټیز کې هم سټوډنټان چې کوم دي هغوی میوزیک ډېر خوښوي خو داسې قسم هلته کې سټوډنټس وي چې هغوی هغه مذهبي ټایپ مایند وي هغوی رباب نه خوښوي هغوی سندره نه خوښوي هغوی ټپه نه خوښوي. نو تاسو ته هم دغه شانتې څه مسایل هم راغلي په یونیورسټۍ لایف کې؟ قائد اعظم یونیورسټۍ کې خو تر اوسه څه مسایل هم نه دي راغلي. دلته ډایورسټي ډېر زیات ده، کرسچنز، هندو وغیره هر مذهب سره خلک دي. او چې کوم ځای کې هزاره یونیورسټۍ خبره وکړو نو هلته مسایل هم ډېر راغلي دي. هلته نه زموږ سفر هم سټارټ شوی ده خو مسایل هم هلته ډېر زیات راغلي دي. هلته داسې هم شوی ده چې جو پیرا رباب باندې زما فاین هم شوی ده او چې انسټرومنټ بین شوی او څو ټایم کې داسې هم د پروفیسر ادریس صاحب دور خو نه یادوئ؟ بالکل هغه دور یادوم. نو مذهبي والا خبره چې کوم ده نو هغه مانته هم د جماعت اسلامي وغیره د دوی انفلوئنس و نو بس هغې په وجه میوزیکل اکټیویټیز وي نو دا بیا څو ټایم لپاره بین هم وي. نو داسې مسایل راغلی دي او هر فنکار له راځي چې یونیورسټۍ کې نه راځي محلې کې راځي محلې کې نه راځي نور څه داسې ځای کې څو مذهبي ملګری ملاو شي څوک چې بھائی ته دا کوم غاړ ته روانې بس چې خلک دي فتوا دوکانونه دي او مونږ بالکل. تاسو خو څنګه چې ما په سټارټ کې هم ووایي چې چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هېڅ د ژوند خبره نه وي او موږ غواړو چې د پښتون معاشره کې په پښتنو علاقه کې د اوس رباب عام شي ټپه عام شي سندره عام شي ځکه چې پښتنو په دغه خاوره باندې ډېر غمونه وکتل ډېر بمونه وکتل ډېر جنګونه وکتل او اوس موږ غواړو چې د امن سندرې دې په دغه خاوره باندې عام شي که هغه لر دی که هغه بر دی خو د پښتون په خاوره باندې موږ غواړو چې د امن سندرې د امن خاورنۍ په خپله جاله کې اوده ده خیږي نو موږ غواړو چې د امن د خاورنۍ چې کوم ده هغه د دوامداره لري په دغه سوسایټۍ کې. دا ته ووایي چې تاسو صرف رباب غږوئ که نه سنګینګ ټپه سندره ورسره هم دغه طرف ته ځئ؟ نه اوس خو فلحال بیسیکلی صرف رباب غږوم انسټرومنټ پلی کوم چې دا و سکول ټایم کې سنګینګ وغیره کو خو رباب پریکټس غواړي او سنګینګ چې کوم ریل کې دا نو ډېر ګران غوندې کار دی دې لپاره هم استاد پکار دی ریاض پکار دی نو دا هم رباب په شان ټایم غواړي هر شی چې کوم دی نو هغه الګ استاد غواړي ټایم غواړي ریاض غواړي. نو سنګینګ ته ته اوسه پوهې لکه څنګه کې مطلب سنګینګ نه دی کړی داسې چې ملګري ناست دي هارمونیم وغیره یې سو داسې نو هغې سره لږ سنګینګ کول لږ اسان وي رباب په نسبت نو هغو سره څه نه څه سنګینګ وغیره. تاسو چې کوم رباب آرټسټ تاسو ستاسو کمبینیشن برابر وي هارمونیم والا سره تبلې والا سره ډول والا سره دغه کمبینیشن تاسو خپل څنګه برابروئ؟ دا هم پس د ټیونینګ په تھرو چې هغه انسټرومنټ جو بل سره ټیون کو چې هارمونیم سره چې کوم ځای نه سنګر سو وینا کول غواړي گانا وی یا څه هغې سکیل سره خپل رباب ټیون کو هارمونیم خو الریډي ټیون یې هغې له سو ټیونینګ ضرورت نه چې بس کوم هغې ثبته کړي هغې کې مونږ انسټرومنټ ټیون کو تبلې والا تبله ټیون کړي رباب ټیون کو داسې چې نور څو انسټرومنټ دي. د رباب ټیون کول تاسو څنګه ټیون کوئ دا څنګه مطلب د دې څه پروسس طریقه څه وي؟ د دې لپاره خو اوس څه خبره چې کوم دی که نه هغوی موبایل کې ورسره ایپس وي هغې باندې اوس خو پوسټ ماډرنزم روان دی نو اوس ایپس وغیره دي نو دې لپاره ډېر اسانه شو. مخکې دا زه خو ویم به چې دا ایپس والا کار دی نو دا ډېر ایکوریټ دی دې سره سړی کولی شي هغه تاسو ته ښایي چې څومره فریکونسي باندې تاسو ټیون کول دی نو هغې سره ډېر اساني سره هم وشي او ټایم هم ډېر بچت شي. پخوا چې خلکو به کو نو هغه په خپله به کو یو ځای نه یو سا به جوړ کو خرج به جوړ کو اسکیل نو هغې سره بیا رباب به ټیون کو خپل نو هغه هم ښه و هغې کې هم داسې څه فرق به دومره خاص نه راتو خو چې کوم ځای کې ایپس والا خبره ده نو دې سره ډېر ایکوریټ ټیون کېږي رباب او ټایم هم بچت کېږي. ښه تاسو خپل د خوښې چې کوم دون دی که هغه مونږ ته په رباب کې پلی کوي ځکه ټایم موږ سره بلکل کم پاتې دی زموږ اورېدونکي به هم ویټ کوي ستاسو خپل د خوښې چې کوم ګانا ده هغه مونږ ته رباب کې پلی کوي؟ خپل خوښې خو مطلب ټولې دي خو دا یو دی داسې د لویو لویو قدرتونو ربا بالکل دا تاسو ته به ډالۍ به جناب بالکل زما ډېر فیوریټ غزل دی د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا ده اورېدی شي که نه او بالکل جناب
واو جی ډیر ښه ډیر زبردست. بس یو صرف یو منټ دی په اخره کې به اورېدونکو ته پښتنو ځوانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس ټولو ته دا پیغام دی چې کوم فیلډ سره یې تاسو ریلیټډ یې کوم فیلډ کې کار کوئ هغې کې لګیا اوسئ چې یو خو خپل شروع نه مایند سیټ جوړ کړئ چې کوم فیلډ کې ولې چې زموږ نوجوان نسل داسې روان ده چې رومبې کار وکړي او بیا سوچ کوي چې بھائی مونږ څه کړی دی او اکثر ملامت وي. خو زه ټولو ته به دا به وایم چې تاسو چې کوم فیلډ کې یې هغې کې پیشنیټ اوسیږئ ټایم ورکوئ او بیسټ آف لک فار د فیوچر ټولو لپاره. تھینک یو سو مچ جی ګرانو خوږو اورېدونکو. دا و زموږ نننۍ سلسله ځلانده ستوري چې په کوم کې موږ سره میلمه و عباس علي چې کوم سره موږ د هغوی ژوند د هغوی شخصیت او د هغوی چې کوم فن دی هغې والي سره خبرې اترې وکړې. د پروګرام پروډوسر محمد امین بنګش، زه شیراز احمد شیرازي تاسو نجات غواړم چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ. تاسو به اوس اورئ د دری زبان پروګرام آواز دوست.